أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم نشتد پتا سباندی جناح حس گناہ ان تبتغوا دا چتاسو طلب کے فضلا فضل لرا من ربکم دخل ربنا فإذا أفضتم پس ہر کلا چتاسو واپس شے من عرفات دا عرفات میداننا فذکروا اللہ پس تاسو یاد کے اللہ تعالی لرا عند المشعر الحرام نزدی مشعر حرام کی وذکروہ او تاسو یاد کے اللہ تعالی لرا کما ہداکم لکا سنگا چی طریقہ خودن رتاستا وَإِن كُنتُمْ او یقیناً ویتاسو من قبله محکد دینا لمن الضالین خامہادنا خبر خلقنا. دا حج بیان شروع دے پا حج کے خلقو سا خبر دا زان شامل کڑی وی او سا ضروری خبریں د ځان نه وباسلې وي. آیت مبارکه کې بیان دی چې کومې خبرې په حج کې پکار دي او ضروری دي هغه تاسو پریښي دي نه پوره کړئ، او کومې خبرې چې تاسو رضا نه په حج کې شاملې کړي دي چې د هغې په شریعت کې یا د الله تعالی ر طرف نه څه ذکر او څه حکم نشته نو هغه خبرې پرېږدئ. اصلیت کې جاہلیت کی بخل کو د حج په موقع باندې بازارونه لګولو، درې غټ بازارونه به د حج په موقع باندې لګېدل. یو ته به عکاظ وي، بل مجنه او دریم ذوالمجاز. دا درې واړه میلې او بازارونه به د حج په ایامو کې لګېدل د شوال نه والې تر ذوالحجې پورې، او دا به ډېرې غټې غټې میلې وي. تمام قبائل عرب بدی کی شرکت کولو، تجارت به کولو. اسلام چې کله راغی نو بعد خلکو دا د ځان نه خیال وکړو چې ګنې د حج په ایامو کې او د حج په موقع باندې تجارت نری کول پکارو. دا تجارت کول دې سره حج فاسدیږي یا ثواب یې کمیږي. نو قرآن کریم آیت مبارکه نازل کو چې د حج په ایامو کې یا د حج په سفر کې تجارت کول جایز دي، او په تجارت کولو کې څه ګناه نشته، یو مباح عمل دی. که یو انسان ته ضرورت هغه د حج په سفر کې تجارت کول غواړي نو کولی شي، سامان تجارت ځان سره د کوره موړی شي او التم لین دین کولی شي. مقصد دې دغه حج وي لو دا ضمنن او تبعنو که هغه تجارت کول غواړي نو کولی شي. که یو انسان نه کیو خالص مخلص حج د الله تعالی د پاره وکړي نو بهتر خبره ده، او که چېرې انسان کول غواړي نو گنجایش شته دی. ابو امامه التیمی رحمه الله وی ما د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه تپوس کو چې جی انا قوم نکری، مونږ جی کاریګران یو، مونږ مزدورکار یو او غریبانان یو. نو مونږ د حج په سفر کې وخانی په کرای باندې خلکو لورکو او خلک بوزو راولو. لکه په هغه زمانه کې هداګاډي نو هلته به خلکو سره وخانو، هغه اوخ هلته به جمالي وي، وي د سره اوخ دی، هغې ته به لارې معلومې وي. نو سړی په اوخه باندې کېنو، منا ته به بوتو، مزدلفې ته به بوتو، عرفات میدان ته به بوتو، او د هلته نه بیا واپسو. هر سړي به ځان له یو اوخ والی انسان په کرای باندې نیسلو چې ما به ګرځئ او میا به واپس دې ته راولي. او چا به د مکې مکرمې او د مدینې منورې منځ کې
هغه خان واسونه په کرای باندې ونیسلو او سړی به ورسره هغه ته لاره ښودله او بوتله راوسته وی. نو د ابو امامه تیمي وی ما د ابن عمر رضی الله عنه نه تپوس وکړو چې موږ دغه شان کرایدار خلک یو، خان دي را سره او موږ خلک هغه مینا ته بوځو او بیا عرفات میدان ته بوځو، بیا واپس مزدلفه ته راولو، بیا د رنګ مینا ته د شیطانان وشتلو لپاره بیا حرم شریف ته راولو. نو خلک وایي چې تاسو حج نه کیږي ځکه تاسو حج نه ځئ، نه تاسو عبادت لځئ، تاسو خلک بوځئ په کرای باندې. نو ابن عمر رضی الله تعالی عنہ راته وایي چې الستم تلبون، دا تاسو تلبیه وایه وسره او که نه وایئ، یعنی تاسو چې احرام وتړئ تلبیه وایه او که نه وایئ. موږ چې تلبیه خو وایو. نو بیا راته چې الستم تطوفون بین الصفا والمروه، تو د صفا او د مروه منځ کې دا وچکرې وهئ که نه وهئ. موږ چې وخو سره خلک هم ګرځو لیکن خپل روانو نیت هم کړي چې موږ هم داسې کوو. نو یا راته وایي چې الستم الستم الستم، آیا پلانکی کار کوي که نه کوي، پلانکی کار کوي که نه کوي، پلانکی کار کوي که نه کوي. یعنی په حج کې چې څومره فرایض او واجبات دي هغه راته یو وایي چې دا یو کار تاسو کوئ که نه، موږ کوو. نو ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې دغه شان یو سوال د نبی علیہ السلام نم شوی و او د نبی علیہ السلام په زمانه کې یو سړی دا تپوس د نبی علیہ السلام نو کو چې جی مونږ هو په کرای باندې وخان او ساری بوزور اولو خلکو زمونږ حج کیږي او کنه کیږي. نو نبی علیہ السلام سره دې خبرې سي جواب نو چې دې سړی له څه جواب ورکوم چې حج د کیږي او کنه، ځکه پیغمبرم د ځان چاله جوابونه نه ورکولو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هم پر خبره کې د الله تعالی حکم ته او د الله تعالی طرف نه انتظار و چې صحیح راځي. دا خو مونږ یو د ځان علماء او مفتیان جوړ کړی دي، دا خبرې جواب ورکو مونږه کوم راځي او کنه راځي. سونه آسان تپوس ته د نبی علیہ السلام نه یو سړي تپوس وکړو په ځمکه باندې بهترین ځایونه کم دي، ای البقاع خیر، په ځمکه بهترین ځایونه، او ای البقاع شر، په ځمکه ناکاره ځایونه کم دي. نبی علیہ السلام ما ته خو دې خبرې پته نشته، وایي زه به د جبریل علیہ السلام نه تپوس وکړم. جبریل علیہ السلام راغی، نبی علیہ السلام دا تپوس وکړو بهترین ځایونه کم دي او ناکاره ځایونه کم دي. هغوی ما ته هم پته نه، به تپوس وکړم د الله تعالی نه. اوس که مونږ وایي یاره چې بس ذکر پکې کې دا ځای ښه وي که نه، بس جماعتونه هم ښه دي او مدرسې هم ښې دي، به دغه ځایونه ښه دي نو او چې کوم دی ګناهونه، لیکن نه، تپوس به کوو نو هغې به جواب درکو به. الله جل شانو فرمایل چې بهترین ځایونه جماعتونه دي. احب البلاد الی الله مساجدها، بهترین ځایونه بهترین دا جماعتونه الله تعالی ته خوښ دي. او ناکاره ځایونه اسواقها، بازارونه دلته دروغ ویل کېږي، دوکې دړاکې کېږي، کنځلې او بدرت کېږي، په دروغ قسمونه خوړل کېږي او خیانت کېږي، نو دا ځایونه ناکاره دي. نو الله تعالی جبرئیل علیه السلام ته دې خبرې علم ورکړو، جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ته او نبی علیه السلام سائل ته. نو پیغمبر علیه السلام هم د ځانه د خبرو حل نه بیاني چاته، هغه هم د الله تعالی رهنمایي اخلي. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې هغه سړي چې کله دا تپوس وکړو چې زموږ حج کېږي او که نه کېږي، نو نبی علیہ السلام سره دې خبرې سائل هم نو چې کېږي او که نه. بیا الله تعالی د آیت نازل کو لیس علیکم جناح. نو نبی علیہ السلام هغه سړی راوغوښتو او هغه ته انتم الحجاج، تاسو هم حاجیان، ستاسو حج هم کېږي، ځکه تاسو هم دا مناسک ادا کوئ. یعنې دا مثلا معلومه شوه چې دا نن سبا کوم خدام د حج خدمتګاري هغوی ځي او هغوی دغه ارکان ادا کړي، د حج هم ادا کېږي. لیس علیکم، نشته دی په تاسو باندې. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي، بخاری کې دا روایت دی چې دا اوقاز او مجنه او ذوالمجاز دا بازارونه په جاهلیت کې او په دې کې به خلکو تجارت کو. نو چې کله اسلام راغی نو خلکو وایي دا خو ګناه دی د حج په سفر کې تجارت کولو. نو الله تعالی د آیت مبارکه نازل کو. اگر چې
اعلی خبر خدارا عظیمت خدار چې انسان تجارت نکی ځکه ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين الله تعالی دې خبرې حکم کړی چې عبادت صرف او صرف خالص مخلص الله د پاره وکړي او د اخلاص یو علامت دام دی چې انسان د عبادت د پاره بل څه باعث ني بل څه سبب ني عبادت چې کوي چې دا صرف د الله د رضا لپاره وي او د الله تعالی لوی مقصود وي یعنی بل څه سبب او دایره لپاره ني چې کني پلان کې وجنه پلان کې وجنه نو دا حج عبادت ته نه صرف د الله د پاره وشي او د نور خبرې پکې ونی شي خو که انسان کولاړي نه کولی شي ان تبتغوا جناحون یوي جناحون نکره ده او د لیس د نفي دلان دراغله ده قانون هم ده چې کله یو نکره د نفي دلان دراشي نو دا انتهایی نکره شي یعنی معمولی تینا مرادی اس قسم گناہ ہو نامی گناہ چی ستوی لکی کارو کے رو کا غٹتے اپدی کی نشتہ دے اس قسم گناہ نشتہ دے ان تبتغو یعنی فی ان تبتغو دا چی تاسو طلب کے او تاسو اولٹوے فضل لرا فضل مراد رزق تے روزی دا رزق او دا روزی دا اللہ تعالی فضل دے من ربکم دخبل ربنا نو پس سره په تجارت په تجارت سره که په تجارت کولو سره او دا سکول غاڼې نو په دې کې څه ګناه نشته دی فاذا افضتم پس کله چې تاسو واپس شئ حج کې درې فرض دي یو دا چې احرام تړل دي او دریم دا چې وقوف عرفات په نهم تاریخ باندې چې یوم عرفه وتوي د زوال نواله تر سبا ساره پوری دا ټیم دا د عرفات لپاره دی عرفات کې پاتې کېدل دا فرض دي که څوک عرفات سره لانړو او عرفات کې لږ سات د پرم پاتې نشو نو فرض ادا نشو نو حج مو نشو عرفات میدان کې دا خبره ضروری ده چې دروازې صحیح او د شپې صحیح تیر شي دانه چې خامها د ماسپهین نواله تر سبا ساره پورې والته کې بهتر خدا دا خو ضروری ده چې دروازې صحیح او د شپې صحیح دواړه تیر شي د دې وجه نه چې کوم خلک حج لته دي نای د عرفات میدان کې چې ماهم نور پریوزي نو بیا دالته نه روانيږي ماهم بانګ سر به فورن نه روانيږي او نه د باهم د بانګ نه مخ کې ځکه د شپې لګونته یې سبم خامها شاملې با چې نور پریوزي او لګونته کې تیار را خورشن بیا ته نه روان شه نو بس ساغه وقوف عرفه اتشو دا فرض دی او که انسان دروازه الته نه رسیدو نه د ماهم نفس کده شپې الته لړو عرفات میدان ته تر ساره پوری دا فرض ادا شو او کنه دروازه تل نه د شپې تل دی او بیا په یوم النحر بل ورځ بیا زی نو اوس فرض نه ادا کیږي او حج پاتې شو ځکه دا رکن اعظم دی د حج د دین لوی رکن بل نشته دی دا بکې خامه جاهلیت کې اور رسمو چې دا قریش چې دی بدان ته حمص وي حمص په دین کې مضبوط تویل کېږي نو قریش وي هم په دین کې ډېر کلک او مضبوط یو ځکه مونږه د حرم شریف مجاورین یو او مونږه قطین البیت یو چې د بیت الله شریف خدمتګزار یو د دې اوسیدونکو یو موږ ډېر لوی مقام او درجه ده موږ به د حرم شریف نه بار نوزو دا مینا او مزدلفه دواړه په حرم شریف کې دن دي حدود د حرم کې د عرفات میدان چې د حدود د حرم نه بار دی چې کوم د حرم شریف حدود دي دا تاج العروس لیکلي دي چې د عرفات میدان د خانه کعبه نه 12 میله فاصله کې رودا بار دی نو قریش بداوی چې مونږه د عرفات میدان ته مونږ نزو مونږ بدلته مزدلفه کې پاتې کیږو با او دا بار وتل زمونږ د شان نه خلاف دي او چې کوم نور قبایل دي نور خلق دي نغی دي زیل تک عرفات میدان ته دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله حج کولو نو نبی علیہ السلام هم قریشی دی نو خلق کوئی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به عرفات میدان ته زیو کنه بزی لکه جاهلیت په خدای او رسم را روان خلق کوئی ګورو چې نبی علیہ السلام بس کې دغه دا هم قریشی دی والا نه سب والده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سم د مخ کې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام
لکه عرفات میدان ته خلک سحر چې کله نور روخیږي په مینا کې نو هلته نه بیا روان شي عرفات میدان ته ځي زوال نه به ځان هلته کې رسې د زوال ټیم نه نبی علیه الصلاۃ والسلام وختي دوه صحابه ولېږل چې لړ شي او مال د عرفات میدان کې جبل رحمت سره کې مال خیمه هلته کې جوړه کړي نو د مخکې نه ولا خیمه هلته جوړه کړه مقصد دا و چې خلکو تر مخکې نه اطلاع ملو شي چې زه اگر چې قریشي ما خو زه جاهلیت په رسم و نظم ما ته د اسلام چې کوم حکم دی هغه به عمل کوم او دا خو د ابراهیم علیه السلام په ملت کې او د هغه په شریعت کې دا حکم و چې تاسو به ځئ هلته کې عرفات میدان ته دا خو قریشو د ځان یو خبره شروع کړې ده چې مونږ دا یو مونږ داسې نه کوو حدود د حرم نه بهر نه وځو ناجیبه خبره دا وه چې تجارت له ملک شام ته تللو او تجارت له به یمن ته تلو د حرم چې بار به وتلو او دلته کې چې عبادت ته چې عرفات میدان ته تللي دا زموږ د شان نه خلاف دي موږ به د حرم شریف نه بار نه وځو نو هلته کې بیا سله ځې شام ته سله ځې بیا او یمن ته سله ځې ولې هلته هم حرم شریف دی سو نو دا هغې د ځان نه کله چې یو مذهب والو سره یو قوم سره اصل مذهب پاتې نشي کنه بیا دې په رواجونو باندې او په رسمونو باندې سر شي او چې څو پورې یو مذهب قائم او دایمي نو بیا رسمونه رواجونه بیانې جاهلیت سره هم سوونه ابراهیم علیه السلام اصل تعلیمات دې سره باقي نو پاتې شوي ځان رسمونه او رواجونه شروع کړو هغه عبادت ګڼو اوس قرآن وی تاسو خو عرفات میدان ته ځئ نو هلته نه به اوس واپس راځئ چې یو سړی هلته تلي نو را به شي چې تللی دی ورسه واپس راشي فاذا افضتم پس کله چې تاسو واپس شئ من عرفات د عرفات میدان نه افضتم وي په معنا د رجعتم سره چې کله تاسو واپس شئ او رجعتم نو وي افضتم وي فاز یفیز معنا بدلو عربي فاز الماء چې کله وبسم وبېږي داسې پزمکه بدل نه فاز هغه ټیم کې چې د بر نه اوبه کته راتوی کې نو د بر نه اوبه کته ډېرې تیزې راځي او ډېرې راځي نو عربي فاز الماء اوبه وبېدلې او افاز معنا بیاول متعدي دی نو افزتم سمته چې تاسو اوبه وبیاوئ دا معنا نه دې کې اشاره دې طرف ته ده چې ټول خلک عرفات میدان ته تللی وي او هلته کې ایثار وي او چې ماښام نور پریوځي هلته نه را روان شي نو دا خلک دومره ډېري او داسې تیز را روانې ته به ګویا کې اوبه را روانې په تیزۍ سره نو افضتم مې ووایي چې تاسو به لکه بلکل د اوبو په شانتې د عرفات د میدان نه به را بهیږي او را روان به یې فاذا افضتم پس کله چې تاسو واپس شئ من عرفات د عرفات میدان نه عرفات مفرد دی خو دا وزن د جمع دی دغه عرفات خو یو میدان دی سبلا میدانونه خو نه دي هم یو میدان دی او بیا عرفات جمع راوړی ده نو امام فرار رحمت الله علیه وی چې نه دا جمع نه دا مفرد دی خو دا وزن او کلمه د جمع ده عرفات معنی پیجندلو عرفات ولی وی یو وجه دا ده چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دعا وکړه و ارینا مناسکنا الله مونږ ته د حج احکامات وښیي الله تعالی جبرئیل علیه السلام راولېږه او ابراهیم علیه السلام ته د حج یو طریقه یو رکن ورته هو چې مینا کې به داسې کوي بیا او عرفات میدان کې به داسې کوي او دارنګې مزدلفه کې به داسې کوي نو چې کله عرفات میدان ته رسیدو نو جبرئیل علیه السلام نبی ابراهیم علیه السلام ته هل عرفت تا خبر او پیجند او پوه شوي عرفات میدان دی او پیجندو ابراهیم علیه السلام عرفات میدان کې ولاړو ناغوي او ځکه دې ځای ته عرفات ویل کېږي او یا دوی موجوده ده چې جبرئیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته د عرفات میدان نقشه وښودله چې داسې میدان دی چې ابراهیم علیه السلام ته لړو او چې کومه نقشه ورته مخکې نه ښودلې وه دای مطابق وموندل وي دا عرفات میدان دی او درې موجه روح المانی دا هم لیکلې ده چې آدم علیه السلام کله ځمکې ته راغی نو هغه په هند کې راکوز شو او په هند کې بیا سرندیب کې سریلنکا کې راکوز شو او بیبي حوا علیه السلام په جده کې راکوزه شوه جده عربی کې نیات وي
زمونږ نیام جده کې راکوزه شوی وه ورته کې دفن هم ده ځکه دغه دې ته جده ویل کېږي. بیا دې دواړو یو بل سره ملاقات کولو دنیا کې یو بل انسانونه سره دی ګرځېدل چې کله به میلاو شي یو بل سره کوم ځای کې به وي. نو دی د عرفات په میدان کې یوم عرفه 9 ذوالحجه چې وه په دغه ورځ باندې دی د عرفات میدان کې یو بل وپېژندو او یو بل سره میلاو شو. نو ځکه دغه ورځ ته یوم عرفه وي او دې میدان ته عرفات ویل کېږي. او بل وجه روح المانی لیکلې ده د دې بانګي په دې سر د پاسه نری کرکروي ایت عربی کې عرف ویل کېږي. عربي عرف الدی کې د بانګي د سر د پاسه د کوم نری هغه سره کرکروي ایت عرف ویل کېږي. نو دا اوچته یې ځکه ایت عرف ویل کېږي. د عرفات میدان ته عرفات ځکوي چې دا اوچت دی په نورو میدانونو باندې. من عرفات د عرفات میدان نه نو عرفات میدان ته وځئ نو هلته نو بیا واپس کېږئ به. فاذکروا الله پس تاسو یاد کړئ الله تعالی لره. عرفات میدان کې چې هر ځای کې راته ځای میلاو شو نو فرض دی ادا شو. نبی علیہ السلام جبل الرحمت سره خوا کې ایثار شوی و. ضروري چې خامخا د هر سړی هلته لاړ شي. نبی علیہ السلام فرمایل وقفت ها هنا زه دلته کې پاتې شوی ما ایثار شوم. وعرفت كلها موقف عرفات میدان ټول پټوله صحیح دی چې چاته کم کم ځای کې ځای میلاو شي. ابو داود شریف کې روایت ده نبی علیہ السلام هلته کې و خطبه ورکوله بیان کو او خبر مخکې نه رسېده. علی رضی الله تعالی عنہ به د نبی علیہ السلام خبره مخکې خلکو ته نقل کوله. یو صحابي مونږ مخکې تلو کوشش کو چې هلته لاړ شو د نبی علیہ السلام خواله. نو نبی علیہ السلام د هلته نه پیغام راولېږه صحابه چې ورشئ چې بی مخکې مه راځئ چې کم کم ځای کې به دغه ځای کې عرفات میدان ټیک دی او هلته کې تاسو وقوف کولی شئ. فاذکروا الله پس تاسو یاد کړئ الله تعالی لره. د عرفات میدان نه چې راځئ نو څه به وایئ نو د الله به یادوئ او د الله تعالی د یادونو نه مراد تلبیه ده. کثرت سره لبیک اللهم لبیک د دې نه لوی ذکر بل نشته. او دارنګه لا اله الا الله وای الله اکبر وای سبحان الله وای الله تعالی لوی او بڑائی بیانوي. عند المشعر الحرام مشعر حرام مشعر مزدلفه ته وي او حرام په معنا د محترم سره عزتمن سره. مشعر اصل کې زید عبادت ته وي یا علامت د عبادت. مزدلفه ته مشعر ملي کېږي دلته عبادت کې د شپې ځکه دلته به د ماښام او د ماخستن مونږ به کې د ماښام مونږ په لارم نه کې او عرفات میدان کې به هم نه کې دا په مزدلفه کې که ماخستن را رسېدي که د شپې 11 بجې که 12 بجې که 1 بجه او که 2 بجې د ماښام مونږ به هلته کې او دا قضا نه دا ادا ده. دغه دی که ته د شپې 2 بجې د ماښام مونځ کې دا ادا ده دا قضا نه ده. نبی علیہ السلام چې کله عرفات میدان نه واپس راتنو لاره کې یو ځای کې وړو بوړو ته کېناستو. صحابو نبی علیہ السلام بغني وړو بل نه بعد به اودس هم کي نو به ولا ورکړي. نبی علیہ السلام سرسری اودس وکړو استنجا وکړه او لاسونه وینځل او یو پرې هرندام وینځو وجي مونځو. نبی علیہ السلام مونږ به مخکې کو الصلاة امامک مونږ د مخکې دی مخکې مونږ کو په دوه درو موکو صحابي مونږ یمون مخکې دی سمت هلته کې مزدلفه کې به مونږ کو. نو نبی علیہ السلام په لاره مونږ نو کړی هلته مزدلفه کې بیا د ماښام مونځ کړو. عند المشعر الحرام یا د ذکر نه مراد د ماښام او د ماخستن مونځ دی چې دا په مزدلفه کې کېبا او یادا چې ذکر او اذکار او دعاګانې او دارنګ تلبیه ویل دي. مشعر الحرام دلته کې غر دی ته کوزه ویل کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوزه غر سره ولاړ کړی و او بیا فرمایل چې ما هدل تکي ولاړ وکړه او فرمایي چې او مزدلفه ته جمع نوم لیکيږي. وی جمعون ټول پټوله د ولاړې زهره چې چاته کم کم ځای کې په مزدلفه کې ځای ملاويږي ته دې سار شي او پاتې شي. په مزدلفه کې د سحر ټیم کې پاتې کېدل دا واجب دي. یعنی سحر دا صبح صادق نه لګون ته کې مخ کې او تر نور خطو پوري دا واجب دي. جاهلیت کې رسم بلومو جاهلیت کې طریقه دا چې خلک په مزدلفه کې پاتې شو چې نور برو خاتن بیا بالتن راته مینا ته شیطان وشتل د پاره. حالانکه د ابراهیم علیه السلام په شریعت کې دا نه و چې د نور خطو نه بعد برازي
بلکې طریقه دا چې د انور خاتون لږ مخکې به را روانېږي، مونږ به په اول وخت کې او د انور خاتون مخکې به د مزدلفې نه روان شي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د جاهلیت مطابق عمل نه کو، د انور خاتون مخکې را روان شو. او چې کومې معذور خلک او بیبیانې وي، ابن عباس وی زم پای کې وما او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دې سحر وختي راولېږل چې لړ شي او موږ ته چې بچو ولته کې ګوره شیطان لامه ولې یعنی سحر ته به انتظار کوي. واذکروه دې کې می قدم وا د مزدلفه کې می قدا یو چت زید دا کوزه غر د پاسه دلته به اور بلیدو. جاهلیت کې بهر کو دومره ډیر اور بلو چې پورا مزدلفه به سر روحانه وا. اسلام په شروع کې دا عمل را روانو چې څو پر دا مصنوعي علامتونه او دارناګان نه راغلي. واذکروه یاد کې الله تعالی لرا کما هداکم لک څنګه چې هدایت یې کړی تاسو ته به واذکروه وي الله تعالی به یادې لکه څنګه به یادوي په خپل طریقه او په خپل سوچ مطابق نه. الله تعالی چې تاسو کومه طریقه د الله تعالی د ذکر خودلې ده چې تلبیه ویل لبیک اللهم لبیک په دغه باندې یاد کړئ. یاد الله تعالی دوی سبحان الله الحمدلله وایي. کما هداکم لکه څنګه چې تاسو ته هدایت کړی دی. ځکه خلکو خپل خبرې کولې د خپل آبا او اجداد او د قبایلو بهادری به بیانوله. قرآن نه الله تعالی چې تاسو کوم حکم کړی ای مطابق الله تعالی یاد کړئ. وان کنتم من قبله او یقینا وې تاسو مخکې دینا د هدایت نه لمن الضالین حمهادنا خبرو د ناواقفنا مخکې چې سکړی دي ام کړی دي او په ناپوهه کې شوی دي. اوس خو اسلام راغی تعلیمات رالو او د اسلام مطابق الله تعالی یاد کړئ. نشته پتا سو باندې سګونا دا چې تاسو طلب کې رزق لرا د خپل ربنا پس کله چې تاسو واپس شې د عرفات میدان نه پس یاد کې الله تعالی لرا په خوا کې د مشعر حرام او یاد کې الله تعالی لرا څنګه چې هدایت کړي تاسو ته او یقین وې تاسو مخکې ردینا خامها د نواقفنا دعا کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ثم أفيدوا بیا تاسو واپس شئ من حيث دهازینا افاض الناس چې واپس کیږي خلق. واستغفروا الله او بهنه وغواړئ د الله تعالی نه. ان الله غفور رحیم بیشک الله تعالی چې دی ډیر بخښونکی مهربان دی. پیدا قضیتم پس هر کله چې تاسو پوره کړئ مناسککم احکامات د حج خپل فذکروا الله پس تاسو یاد کړئ الله تعالی لرا کذکرکم پشان د یادولو ستاسو آباءکم لارانو خپلو لرا او اشد ذکرا بلکې زیات په یادولو کې. فمن الناس پس بعضې د خلقنا من یقولو آسوک دی چې وایي ربنا آتنا اے رب زمونږه راکې مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې وما له فی الآخرة او نشتر در پار پا آخرت کی من خلاق صبرخا یا سیسا. پا حج کے د جاہلیت نا خلقو بعض خبری د ځان اضافه کړي وي او بعض اهم خبرې ته وباسلې وي. حالانکه حج د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه مشهور او معروف را روانو، لیکن عربو او خاص کر قریشو پای کې ډېر خبرې د ابراهیم علیه السلام وباسلې وي او ډېر خبرې پکې د ځان داخلي کړي وي.
قرآن کریم دا رسمونو او دا غزان اضافه شو خبرو تردید کی چې دا ختم کې او حج د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې او اوس نبی علیہ السلام چې تاسو کومه طریقه د حج هي دای مطابق وکړي لکه دا حج یو داسې عمل دی چې دا د الله تعالی تر طرف نه دی لیکن بندگانو تر ځانه رد و بدل کول او کمی بیشي کول او خپل طور طریقې داخلول دای اجازه چاته نشته دی عربو یو طریقه دا خاص کر قریشو چې دی به عرفات میدان ته نتلو دی و مزدلفه ته لاړو مزدلفه کې وفات شو نور عرب ربیعه قبیله او یمن والا نور عرب عرفات میدان ته لاړو او دی و مزدلفه کې وو دا مزدلفه دا په حدود د حرم کې دن نه ده او عرفات میدان د حرم شریف د حدود نه بار دی قریش به مونږه هم مسیو ان مونږه مضبوط یو په دین کې او مونږه د الله تعالی د کور خدمتګار یو نو دا د مونږ شان نه خلاف ته چې مونږه د حرم شریف نه بار وځو مونږه مزدلفه کې پاتې کیږو او نور عرب هغه عرفات میدان ته لاړو قرآن کریم فرمایي چې تاسو ال ترشه کم دي کې نور خلق زی او تاسو دا دین راشه کم دي چې نور خلق راځي ان عرفات میدان ته بځې لکه عرفات میدان ته تل چې توقوف عرفات وي نو دا فرض رکن دی او دې ته رکن اعظم ویل کېږي که یو انسان عرفات میدان ته بالکل نه نړو او مینا مزدلفه کې پاتې شو دا د حج د سره نه کېږي نو عرفات میدان ته تل دا ضروري دی او لازم دی اکه ارسوک دی نبی علیہ السلام چې کله په نهم کال باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولېږه د حج لپاره په خپل نبی علیہ السلام یا په لسم کال باندې تشریف وړی دی یو کال مخکې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 300 صحابه سره ولېږه نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته تاکید وکړو چې لړ شي نو بیا مزدلفه کې بنا پاتې کېږي عرفات میدان ته وځي او د الته نه واپس راځي علامہ ثعلبی رحمه الله لیکلی دی چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی چې دا کم قریش دی په مزدلفه کې ناس تو مخکې نتلو ابوبکر صدیق رضی الله عنه روان شو چې دا مزدلفه نه مخکې عرفات میدان ته تو نغي وته وي چې ته مونږ کم ها بوزي او کم ها رواني ته هم د قریش نه تسلل تکيزي لیکن ابوبکر صدیق رضی الله عنه اړ جواب ورنکو او لاړ عرفات میدان ته او د عرفات میدان نه بیا واپس راغی ثم فیدو بیا تاسو واپس شئ دا مخکې ویلو فدا فستم من عرفات بیا دوباره وای بیا تاسو واپس شئ ان عرفات میدان ته تلوري ضروری دی دا سه اختیاري حکم نه دی من حيث دها زینا افاز الناس چې واپس کیږي خلکو او عرفات میدان دی او مزدلفه نه ده نو دې کرا د شو په قریش باندې او سوچ د قریش په نقش قدم باندې روانو افاز الناس چې واپس کیږي خلکو الناس نه مراد یو کولر چې ابراهیم علیه السلام دی تو ځان ته ابراهیمیون وای او ځان ته په ملت ابراهیمی باندې وای ابراهیم علیه السلام کم دی ته تلو مزدلفه کې په پاتې کېدو کنه عرفات میدان ته تلو نو ابراهیم علیه السلام چې عرفات میدان ته تلل تاسو ولې ته نه ځئ نو الناس ابراهیم علیه السلام دی په دې اشکال لازم چې الناس خو جمع ده او ابراهیم علیه السلام خو مفرد دی جواب دا دی چې ابراهیم علیه السلام ټیک ته یو فرد دی لیکن هغه چې کم کار کړی او کوم علم الله تعالی مقام ورکړو نه د یو قوم او د جماعت نه کم نه دی قرآن کریم پڑھی روزینو کې د فرد نے تعبیر په جمع سره کړی دی لکه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل دا دې کې دا الناس نبی علیہ السلام دی ودا یهود نبی علیہ السلام سره په دې خبره حسد کی چې الله تعالی غل فضل ورکو او دارنګي الذين قال لهم الناس دا نعیم بن مسعود الاشجعی هغه درو خبره وکړه خلکو ته قرآن کریم الذين قال لهم الناس نعیم بن مسعود ته الناس وی
وجه دا ده چې نعیم بن مسعود هم سردار دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو لوی شخصیت دی، یا ابراهیم علیہ السلام یو لوی شخصیت دی، نو د دې مقام او مرتبه بالکل د قوم او د جماعت برابر ده. ځکه تر تعبیر په الناس باندې وکړو. یا دا چې الناس نه مراد ابراهیم علیہ السلام او دغه اولاد دی چې اسماعیل علیہ السلام او نور اولاد. دریم قول دا دی چې الناس کې یام شته دی، دا دی الناسی او دا بیا د نسیان نه دی. حیث افاظ الناس دا کم دی چې هغه یېرون کې واپس شوی وو، نو مراد نه آدم علیہ السلام دی. ځکه لومړنی حج آدم علیہ السلام کړی دی. نو آدم علیہ السلام کم خواته عرفات میدان ته تلو، دا څه اوسنۍ خبر نه ده، د آدم علیہ السلام د زمانې نه حج را روان دی. نو الناسی د نسیان نه دی، چونکې د آدم علیہ السلام نه نسیان شوی او فنسیا، او ځکه آدم علیہ السلام الناسی یعنی یرون کې. او یا د الناس نه مراد نور عرب دی، عام عرب او عام خلق کم خوازی عرفات میدان ته دي، تاسو ملته لړ شئ. واستغفر الله او بهنه غواړئ د الله تعالی نه. او دین تفسیر دا دی چې عرفات میدان ته تللو او د التنه مزدلفه ته راتللو، دا خبر مخکنی آیت کې وشوه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، چې کله تاسو عرفات میدان نه راشئ مزدلفه تر مزدلفه کې الله تعالی یاد کړئ. اوس تاسو مزدلفه کې نو د مزدلفې نه اوس مینا ته راشئ، نو دا ثم افیدوا بیا تاسو واپس شئ د مزدلفې نه من حیث افاظ الناس، د کوم نه چې خلک واپس کېږي نو کوم ښه مینا ته به اوس راځئ. واستغفر الله او من حیث افاظ الناس وی یو سړی به د خلکو نه مخکې نه راځي، یعنې د عرفات میدان نه به د ماښام د نور پرېوتو نه مخکې به نه راځي، ځکه خلک خو چې نور پرېوځو نه را روانېږي. نو تاسو به ځان له یوازې نه راځئ، خلکو سره به یو ځای راځئ. دا مسله ده چې د ماښام د نور پرېوتو نه مخکې به د عرفات میدان نه به نه راځي. ځکه بیګا درس کې مونږ ویلو چې عرفات میدان کې دا خبره ضروری ده چې شپه او ورځ دواړه د شپې صحیح صبر ورځ سره یو ځای کې هلته عرفات میدان کې پاتې کېږي. نو هغه دا چې کله ماښام نور پرېوځي زوال شي نه پس به را روانېږي. واستغفر الله او بهنه وغواړئ د الله تعالی نه، استغفار کوئ چې را روانې د الله تعالی نه بهنه وغواړئ. بهنه څه څیز نه غواړئ، دا مخکې چې تاسو کم کمی کوتاهي کړی دی چې تاسو به عرفات میدان ته نه تلئ، په مزدلفه کې پاتې کېدی به، دا کوتاهي تاسو کړې ده، په دې خبره د الله پاک نه معافي وغواړئ. یا معافي په دې خبره وغواړئ چې کوم تاسو په حج کې نور بلا خبرې د ځان شاملې کړي دي، دا د الله پاک نه معافي وغواړئ. لکه جاهلیت کې یو طریقه دا وه چې دی په 10 تاریخ باندې دا مزدلفې نه به چې مینا ته راتللو، نو دی بالا غیر روانېده چې کله نور به راوختو، د نور د راختو نه بعد به دی راتلو مینا ته. حالانکه ابراهیم علیہ السلام طریقه دا و چې به د نور خطو نه مخکې را روانېدو او دی به د نور خطو نه بعد. نبی علیہ السلام د جاهلیت په طریقه باندې عمل نه کو، هغه د ابراهیم علیہ السلام په طریقه باندې عمل وکړو. او چې نور راحتو ته نږدې شو، نبی علیہ السلام د مزدلفې نه مینا ته راغی د شیطان ویشتلو دپاره. واستغفر الله او بهنه غواړئ د الله پاک نه. عمل چې په الله تعالی باندې قبلې نو استغفار وکړئ، دا نه چې په حج کې ګناه کړی دی. یو حاجبه یو معتبر او عبادت گزارو دی به د هر عمل نفس استغفار وکړي، کمونځ کوي نو استغفار وکړي، که حج دی نو استغفار وکړي، هر یو عبادت کړو کې دی که غټ دای نفس استغفار وکړه، یعنی په الله تعالی باندې قبول کړه چې الله شای نشان خوونه عبادت چې څنګه پکارو شان زمانه شوی نه دی. په دې کې زمانه چې کم کمی کوتاهی بې ادبي قصدن یا خطان شوی دا دای معافی د الله پاک نو غواړه. نو عمل په الله تعالی و قبله او د قبلو طریقه چې استغفار کوه. واستغفر الله او بهنه غواړي د الله پاک نه. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل
الحجاج والعمار وفد الله، وی حاجیان او عمره کوونکي ودا د الله تعالی وفد، یعنی د الله تعالی ملمانه دي. ان دعوه اجابهم، کدی الله تعالی نه دعا وغواړي او سوالو کی نو الله تعالی ولا دعا قبلی. وان استغفروه غفر لهم، او کدی د الله تعالی نه بهانه طلب کی الله تعالی ته بهانه کی. عرفات میدان کې الله تعالی د دومره ډیرو خلکو مغفرت کی. شیطان په ټول کال کې دومره نه کمزوري کیږي چې څومره د عرفات میدان کې چې حاجیان ویني او په دا ور دې کمزوري شي او ویلی شي چې انت الله تعالی سناشنا بهانه او مغفرت د خلکو کی. شیطان چې ګوري چې دومره ډیرو خلکو بهانه او مغفرت شو نو دومره شیطان په ټول کال کې په هیڅ یو عبادت نه کمزوري کی، څومره په دا ورځ کمزوري شي. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو بل روایت منقول دی. نبی علیہ السلام دعا وکړه اللهم اغفر للحاج، الا د حج کون کې بهانه وکي، ولمن استغفر له الحاج، او حاجی حج کون کې چې چا د پاره معافي واړي بهانه واړي خدای دا غم بهانه وکي. حاجیانو له پکارداري چې عرفات میدان کې په مینا او مزدلفه کې لکولو ساتي او دار چار پر د بهانه سوالونه کی، د بهانه الله تعالی خود به خود کی، د په دې دعا باندې الله تعالی د نور خلکو بهانم کی. لکه چې دا حاجی را چار پرم دعا وکي استغفار وکي الله تعالی غتم بهانه کی. نبی رسول الله دعا کړی دا اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، الا د حاجی په خپلم بهانه وکي او دا حاجی چې چا پر بهانه غواړي خدای دغه بهانه وکي. نو استغفر الله او بهانه غواړي د الله تعالی نه. ان الله غفور رحیم، بیشک الله تعالی چې دی بهون کې مهربان، الله تعالی وتعالى سماف کی. پیدا کدیتم، پس کله چې تاسو پوره کې چې کله حاجیان په نهم تاریخ باندې د عرفات میدان نه ماښام راشي نو دی به د ماښام او د ماخستن مونځ په مزدلفه کې وکړي. او مزدلفه کې چې د ماښام او د ماخستن مونځونه دواړه وکړي نو د شپه په مزدلفه کې خامخا تیر دا واجب دي. که چا مزدلفه کې شپه بالکل تیره نه کړه یعنې مزدلفې ته سره تللی نه دی نو دم پې واجب شو. او سحر مونځ چې په اول وخت کې وشي د نور هاتونه مخکې به دی را روان شي او راځي به مینا ته د غټ شیطان ویشتلو دپاره. دې کې چې کوم معذوره خلک دی په لاس خپو باندې معذوره، په سترګو باندې معذوره، یا بوډاګان دي عمر سیوا دی یا ماشومان دي، نو دی د سبا نه مخکې راتلی شي. یعنې دی مزدلفې ته به لړ شي او د مزدلفې نه دی بیا راشي مینا ته د سحر نه مخکې او شیطان به د صبح صادق نه مخکې نه ولي را دي شي مینا ته، او چې سبا کله وخیږي بیا به شیطان ولي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا او دارنګ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مخکې را لېږلو مینا ته او دې ته دا وصیت کړو چې ور شیطان بل نه ولې صبر وکوي تا او نور خلق با د نور هاتون لګ مخکې را روانيږي چې کله دی راشل منی کاله چې شیطان به ولي دا جمرۃ العقبہ چې غټ شیطانو هغه به ولي د دې شیطان د وشتلو ټیم خډیر دی خلک اسی تلوار کی دا د نور خاتون والی تر سبا ساره پورې دی ټیم دی 24 غنټې ټیم دی د شیطان د وشتو. نو شیطان دا چې خامخا فورن به ولي کوم مقرره په آسان مې روشن وی ولا کني ماسپهینی ولا مازیګری ولا د شپې ولی خبر نه اول به شیطان ولي بیا داینه بعد به قربانی کې دا قربانی بر شیطان نه مخ کې نه کې او قربانی به حاجی حاجی کې چکم کران یا حج تمتع کی یا قربانی کی اور حاجی مفرد باندې قربانی نشته څوک صرف حج کی قربانی به د شیطان د وشتونه مخ کې نه کې. زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې پدې کې دا ترتیب واجب دی چې اول شیطان وشتل بیا قربانی کول او د قربانی نه بعد بیا حلق یا قصر دی ویخته به کټ کی او د دین بعد بیا طواف زیارت دی هغه په مکه مکرمه کې کې. نو پدې کې دا ترتیب ساتل دا واجب دی
او دا نور امامانو امام شافعي رحمت الله علیه او امام مالک او امام احمد بن حنبل سے وہ هغه په دې کې دا ترتیب سنت دی مطلب کا ساتل شندر بهتره خبره ده او کستا د شیطان وشتو لا ټیم ناراضي نو قرباني مخکې او کا خیر دی دم در باندې ناراضي لیکن زمون په نسبت باندې دم بدر باندې راضي کچې شیطان دی لانی وشته او قرباني دی وکړه یا قرباني دی لانه دا کړي او خلق یا کسر دی وکړو نو چکلتا غټ شیطان وشته بیا قرباني وکړه بیا د خلق یا کسر وکړو او بیا د طواف زیارت وکړو نو دا د حج هغه دویم رکن ادا شو اوس ته د حج د احکاماتو نه فارغ شوي ستا کار اوس صرف په مینا کې شیطانان وشتل دي روزانه نو دغه ورځې به ته څه کې شیطان خو به ته بیا په 11مه او په 12مه د ماسپښین نه پس به ولې د ماسپښین نه مخکې نشي ویشتې د زوال نه مخکې او بیا په 11مه او په 12مه د شیطان نه ولې د زوال نه پس به ولې نو ټوله شپه تاسو را بیا ستانه تر ماسپښین پورې ټنډې به ته څه کې نو دې کې به عرب ناستو او دی به قصیدې وي او شعر و شاعري به کوله او چا به د خپل پلار نیکو تذکرې کولې چې زمونږ پلار دومره سخي و چې هغه به یکري ضیفه میلمستیا به ورکوله خلکو له ویطعم الطعام خوراکونه به ورکوله ویفک العانیه او دارنګې قیدیان به ازادولو دا به کول دا خبرې به کولې چا د خپلې قبیلې چا د خپلو شاعرانو چا د سو دا د مینا په دې 2-3 شپو کې بدی دا کارونه کول قرآن کریم چې دا خبرې پریږدئ ستاسو پلارانو ښه کړي دي یا بدې کړي هغې کړي دي تاسو د هغې په ځای د الله تعالی یاد کړئ نو دا د مینا دا 11مه او 12مه او 14مه ورځ دا د دې خبرو دپاره نه ده بلکې دا د الله تعالی د یادولو د ذکر کولو ورځې دي فاذا قضیتم پس کله چې تاسو پوره کړئ اے ادیتم ادا کے احکامات د حج و فرغتم و فارغ شي مناسککم مناسک جمع د منسک او یا د منسک تا منسک د قربانی زیتم وی او احکامات د حج تم لیکيږي د حج افعال دلته کې مراد نه مناسککم د حج افعال د حج اهم ارکان او ادا کړو پورم کړو اوس بس کوي فذكر الله پس تاسو یاد کې الله تعالی لرا کا ذکرکم آباکم دا په مینا کې دا دریش په مینا کې تیرولم سنت دي چې کله تاسو طواف زیارت وکړو نو طواف زیارت نه بعد بیا فورا مینا ته راشي نبی علیہ السلام د ماسپښین په ټیم کې طواف زیارت نه فارغ شوی وو نو د ماسپښین مانځل بیا واپس مینا ته راغلو او بیا د دریش په مینا کې تیری کړی دي صرف عباس رضی الله تعالی عنہ هغه د نبی علیہ السلام نجات واغستو چې زمون په ذمہ باندې حاجانو له وګور ورکول دي عباس رضی الله تعالی عنہ په ذمہ دا کارو چې د زمزم نو وبرو باسنه او حاجانو له به ورکولي نو دوی د مسجد خدمت ته نو مال اجازه راکړه چې زه شیطان وشتوله به راځم چې د شیطان وشتونه فارغ شول ورته کې مکه مکرمه کې اوبه ورباسم خلکو له ورکوم به او دیو بیا په اوبو کې شهد مچولو او خلکو له ورکولو نبی علیہ السلام په خپل د بوکې د روباسلو اراده وکړه چې بوکر وباسم خو به ذکرونه واسره یو ورسوک بوکر وباسي چې نبی علیہ السلام روباسلې تا لکه چې یو لوی شخصیت یو کارو کې دغه مریدان او شاګردان بیا کوشش کوي چې موږ هم دا کار وکړو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بوکر وباسم او کما روباسل به هر سړي بوکر وباسي استاسو به د خدمت بیا لړ شي خیر عباس رضی الله عنه بوکر وباسل او په نبی رسول الله یې بوس کړي نو عباس رضی الله تعالی عنہ مکه مکرمه کې و لکه چې په ذمہ دغه کارونه او نور خلق با دا د دریش په مینا کې وتیری دا مینا کې دا د دریش په تیرل دا سنت دي کا ذکرکم پشان دی یادول استاسو آباکم پلاران خپلو څنګه چې تاسو په جاهلیت کې خپل پلاران یادولو او څنګه په کثرت سره یادولو او فخر هم پکو دا شان الله تعالی یاد کړي یادې مطلب داري کا ذکرکم آباکم لکه څنګه چې تاسو ماشومان خپل مور او پلار یادي دا ماشومان مور او پلار نه بغیر بل خبر نه کی د ما پلار او زما مور هر ټیم امی او ابو دای په خپل باندې وي
نو دغه شان چې دا ماشومان خپل مور او پلار یادي، دغه شان تاسو الله تعالی یاد کړئ. یعنی ګویا کې تاسو هم ځان ماشومان جوړ کړئ او الله تعالی ته یادوي، ذکر کوئ، چغې وهئ. او اشد دا او په معنا د بل سره دی، بلکې اشد زیات او ذکرن یادولو، بلکې الله تعالی خو زیات یاد کړي. ستاسو پلاران خو ټیک ته په تاسو باندې احسانات دي، خو د الله تعالی احسانات ستاسو پلاران هم سوا دي، نو الله تعالی خو ډېر په کثرت سره یادول پکار دي. دا ذکر واحد داسې یو عبادت دی چې ردی باره کې قرآن کریم د اعتدال یا دیر پاره صحت نری موقع کې دونه ذکر کوي، بلکې د ذکر تذکرہ چکم دیم قرآن کې اذکر الله ذکرن کثیرا، الله ډیر یاد کوي. پدې کې کثیرا راغلی دی، الله ډیر یادوي. دا نه چې بس لږ یاد کوي او یا دومره مقدار نه بس یادوي. او اشد ذکر یا زیات په یادولو کې حدیث کې راځي الله دونه یاد کوي حتی یقال انه مجنون، چې خلک تاسو لیونی وایي، دومره الله تعالی یاد کوي. فمن الناس من یقول، چې کله حج نه انسان فارغ شي د حج دوران کې، حاجیان په دوه قسمه وي. بعض هغه حاجیان دي چې صرف د دنیا لپاره دعاګانې کوي چې زموږ دنیا سم شي، آخرت سر بګور آخرت وی چالي دلوي، او چې دنیا سم شي دای دعاګانې صرف او صرف دنیا لپاره وي. مثلا خلقم نه لکه جاهلیت کې به خلکو صرف دنیا لپاره دعاګانې کولې. ا دعا بداوا اللهم اجعل لي عام غیث، الا دا کال ډېر د باران وګای چې خپل بارانونه وشي. چا به عام حسبت، الا چې سکه ډېر خپل فصلونه وشي. چا به جو عام ولاد حسن، خدای خپل اولاد مونږ راکړي. نو صرف د دنیا اولاد او دنیا ساو سامان به وختو، د آخرت اړو ذکر به پکې نکو. فمن الناس فبای د خلقنا من ها سوق دی یقول چې وای ربنا آتنا، اے رب زمونږه راکې مونږ ته په دنیا په دنیا کې، بس مونږ ته په دنیا کې هر سره کې، یعنی دنیا کې خوبی یا د دنیا نیکی نه یادي، د دنیا صرف مال و دولت یادي. ورستو دعا را روانه ده الته آتنا فی دنیا حسنه، الته کې دنیا کې حسنه غواړي، دی حسنه نه غواړي، بس صرف دنیا غواړي، کدا خیر دا او کدا شر دا، او چې بس دنیا وي. ربنا آتنا، اے رب زمونږه راکې مونږ ته فی دنیا په دنیا کې، وما له فی الاخره، او نشته در پر په آخرت کې من خلاقن صبرها سیسا، ځکه در آخرت لپاره حج نه کړی د سره دی هوتله دنیا د پاره او دنیا وخت الله تعالی بل ورکی، د الله مرضی ده. آخرت د پاره نه سکړی دی او نه د الله تعالی سهوخت دي، ځکه ته آخرت نشته دی. یکه تنبیه ده چې دا کار هو جاهلیت کې کافرانو کو. اے مؤمنانو مسلمانانو، تاسو ګورئ د حج نه مقصد صرف او صرف دنیا او نه ګرځوي، دام د الله پاک نه غواړي، او اصل مقصود د آخرت دی. الله نه د آخرت سوال کوي، دنیا بل الله پاک خود به خود درکې. بیا تاسو را کوز شئ، د کم دی نه چې را کوزي، بیا تاسو واپس شئ، د کم دی نه چې واپس کېږي خلکو، او بهنه غواړئ د الله تعالی نه. بېشک الله تعالی چې د بخښونکي مهربانه دی. پس کله چې تاسو پوره کړئ احکامات د حج خپلو، پس یاد کړئ تاسو الله تعالی لره په شان د یادولو ستاسو پلاران خپلو، بلکې زیات په یادولو کې. پس بعضې د خلکو نه څوک دي چې وایي ای رب زمونږه راکړې مونږ ته په دنیا کې، او نشته د لپاره په آخرت کې صبرها سیسا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومنهم او بعض دینا من ها سودی یقول چوائی ربنا اے رب زمونگا آتنا راکی منتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتا نیکی وفی الآخرت حسنتا او پا آخرت کی نیکی وکنا او بچ کی منگا عذاب النار دا عذاب دورنا. اولئک لهم
دا ها کسان دي اولئک دا کسان چې دي لهم نصیب د دې لپاره یو لوی حصه ده مما کسبو د وجې د هغه نه چې دي کړي دي والله سریع الحساب الله تعالی زر حساب اغستونکی دی حاجیان چې حج لاړ شي نه هلته دعاګانې غواړي عرفات میدان کې په مزدلفه کې او په مینا کې او په حرم شریف کې بیا د حاجیان په دوه قسمه وي هغه خلک چې هغوی صرف او صرف دنیا دپاره دعاګانې کوي چې دنیا سمه شي دنیا آباد شي دنیا اشیا ملو شي آخرت یې مکمل هېر کړي وي او څه خلک داسې وي چې هغوی د دنیا دپاره هم غواړي او د آخرت دپاره هم غواړي د آخرت او د دنیا خوبۍ او نیکۍ او ښه نعمتونه د الله تعالی نه طلب کړي قرآن کریم دا ذکر کړي چې څه خلک داسې چې هغوی صرف او صرف دنیا د الله نه وغوښته دنیا ورته میلاو شوه آخرت دپاره نه حج له تلو نه د الله تعالی رضا وه او نه د آخرت د حصول دپاره تلو نه ورته میلاو نه شو او څه داسې خوش قسمته خلک دی چې هغوی د دنیا هم وغوښته آخرت یې وغوښتو نه الله تعالی ورته دواړه ورکړو بلکې د هغوی نه دوګنا به ورته ورکړي دې آیتونو کې یو ترغیب هم دی چې تاسو هم کله حج له لاړ شئ عمرې له لاړ شئ نو هلته صرف دنیا مقاصد مه محیطه کوئ صرف د دنیا حاجتونه مه محیطه کوئ اصل مقصود آخرت دی او دنیا سره هم د الله پاک نه غواړئ خو آخرت خاص طور باندې غواړئ او دا خبر عامه ده هر یو نیک عمل نه بعد دعا قبلیږي نو د هر نیک عمل نه بعد انسان لا دنیا سوال پکار د آخرت هم پکار دی صرف دنیا مقصود نه ګرځول پکارو ومنهم بعد ردینا چونکه ذکر د حاجیانو شروع د بعد حاجیان داسې دي من آسوک دی یقولو چې وایي ربنا اے رب زمونږه ربنا اسم اعظم دی الله تعالی لوی نوم دی په دې سره چې کومه دعا وشي الله تعالی فوراً قبلي نو شروع په ربنا سره کې آتنا فی الدنیا حسنه راکې مونږ ته په دنیا کې حسنتن حسنه لفظی معنی نیکی او معنی خوبی او خوشحالی هر یو نیک بدله او هر یو نیک جزا هغې ته حسنه ویل کېږي نو خدای په دنیا کې مونږ ته نیکي راکړي نه ښکلې بدله راکړي او خوبي راکړي حسنه معنا روح المانی لیکي چې حسنه هر یو ښکلې بدلې ته ښکلې جزا ته او خوبۍ ته ویل کېږي آتنا فی الدنیا حسنه او د ټولو نه ښه خوبي او ښه نیکي دا ده چې انسان ته دنیا کې عافیت میلو شي چې د هر قسم تکلیف او د پریشانۍ نه او د ازمایښتونو نه انسان بچ وساتلي ته عافیت ویل کېږي نو حسنه خدای موږ ته عافیت راکړي په دنیا کې او دارنګې په آخرت کې موږ ته عافیت راکړي دې آیت کې چې کومه دعا ذکر شوې ده دا ډېره جامع او مانع دعا ده دې کې د دنیا او د آخرت تمامې خوبۍ راجمع شوي تمام نعمتونه راجمع شوي دي ثابت بنانی رحمه الله دا مشهور تابعی دی د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ شاګرد دی نو ثابت بنانی وی چې مونږه انس بن مالک رضی الله عنه له لړو نو مونږ ته چې ادعو الله لنا زمونږ د پاره د الله نه سوال کا دعا وغواړه انس رضی الله تعالی عنہ دا دعا وکړه چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا دعا وکړه مونږ ودی چې زدنا سنور دعا زمونږ د پاره وکړه نو انس بن مالک رضی الله عنه بیا دعایت وی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار نمونږ ته پدرې چې زدنا سنور دعا زمونږ د پاره وکړه نو انس رضی الله عنه ما تريدون تاسو غواړئ لکه اخر مقصد هم څه دی
قد سألت الله لكم خیر الدنیا والآخرة تاسو له ما د دنیا او د آخرت بهترین سوزونه وختل کنه د دنیا تمام خیر د آخرت تمام خیر چې څومره دی هغه د ما د الله پاک نو وختل پاتې پکې سدي او بیا فرمایل کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکثر ان يدعو بها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر په کثرت سره دا دعا کول اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه مونږ په مانځ کې اخره کې دا دعا وایو د درود شریف نه بعد اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آیات شروع شوه د ربنا آتنا فی الدنیا نه ده او مونږ په مانځ کې اللهم ربنا آتنا وایو اصل کې بخاری شریف کې جلد ثانی کې په کتاب التفسیر کې د دې آیت په تفسیر کې امام بخاری رحمۃ اللہ روایت را نقل کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا دعا کوله اللهم ربنا آتنا سر شروع کوله دا په مانځ کې اللهم ربنا و دا سیدی دا نه چې دا به موږ د ځان اضافه وکړه آیت هم غني سیوا کو نبی علیہ السلام پر دې دعا ډېر کثرت کو بخاری او مسلم شریف کې روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو بیمار پورسه لړو نه چې کوم بیمار انسان نه دومره زیات کمزوري شوی وو چې هغه مثل الفرخ د څنګه چې دا مرغه بچي پیدا شي هغه یو قطره وانت کې کمزوري شي وي بالکل اک شانته وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاغه تو کتل کوی شو وته لك هل كنت تدعو الله تعالی بشیء تر الله تعالی سے سوال کیسه دعاګانې کې ناوتی او دې دا دعا کوما وزم چې اللهم ما كنت معاقبي به في الاخره الا چاهرت کې ما تبا کوم سزا را کې دما د ګناهونو نو الا فعجل لي في الدنيا هغه سزا مال په دنیا کې دلته را کې لکه د آخرت هغه نشم برداشت کولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے سبحان اللہ اور یہ تعجب خبر ده اذن لا تطيق ذلك او لا تستطيعه تر دې خبر طاقت لري چې د الله تعالی عذاب برداشت کړي الله تعالی سزا کو دنیا کې او آخرت کې ته برداشت کولی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے فهل قلت تداسي دعا ولنا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار د دنیا کې هم بدل راکې آخرت کې هم خپل بدل راکې اما د جهنم د اور نه وساتي دا څه لوي چې خدای مال سزا دنیا کې راکې چې آخرت کې معافي ته غواړه کنه یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا له اگر پر دعا وکړه فشفاه الله تعالی او الله تعالی مریض ته شفا ورکړه نو د دې آیت او د دې دعا نبی علیہ السلام ډېر کثرت کو مجاهد سے وی دابل مشهور تابعی دی ابن عباس رضی اللہ عنہ شاگرد دی هغه وی چې دا رکن یمانی چې کوم دی کړي د خانقاوی دی یو ګټ رکن یمانی وی دی رکن یمانی سره یو فرشته ولاړه ده د کلنه منذ خلق الله السماوات والارض د کلنه چې الله تعالی اسمان او زمکه پیدا کړی دا وخت یو فرشته الله تعالی پیدا کړی دا او دا د رکن یمانی سره ولاړه وی او حالت کې آمین وی نو آمین په سبا باندې وی وی فیضا مررتم به چې کله ته دا دې تیریږي نو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وای چې تا وای نو فرشتو په آمین وی د دنیا او د آخرت خو به برته ملو شي ابن جریج وی دا خبره مونږ ته را رسیدلې ده چې په عرفات میدان کې با مسلمانانو په کثرت سره ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وی کدی کې هر سره جمع دي نو دې دعا کې جامعیت ته کہ انسان له نور سنوي صرف دا وی او نیت پکې تمام هر څه د بلایو کې د هر څه د خوبو کې اب الله تعالی ورکی ربنا اے رب زمونږه اور آتنا راکې مونږ ته فی دنیا په دنیا کې حسنتن نیکی او یا حسنتن معنی خوبی وفي الاخرت او په آخرت کې حسنتن نیکی او خوبی کیونکہ انسان ور دنیا سوالم کی د آخرت بم کی د الله پاک نه
دنیا کې زموږ ضرورت دي الله پاک تابت غواړو د آخرت به موږ سوال کو وقنا عذاب النار دا کنا کې دا کچ د کاف دلان دي زیرو دا امر دی وقا یکی وقایتن معنا ساتل او بچ کولو نو کې اوساتی تو نامون لرا دو معنا او دقی معنا بچ کے نامون لرا عذاب النار دا عذاب دورنا لدی په تفسیر کې مفسرین حضرات گن اقوال لا نقل کړي دي روح المانی او علامہ سالوی ټول اقوال جمع کړي دي علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې د فی الدنیا حسننا مراد امرأة صالحة حسناء هغه بیبی ده چې هغه نیک وي دنیا کې کامله نیکی سره هغه نیک بیبی ده او په آخرت کې حسننا مراد حور عین ده او کنا عذاب النار نه مراد المرأة السوء هغه ناکاره بد اخلاق بیبی ده بد اخلاق بیبی په دنیا کې جهنم ده وکنا عذاب النار خدای دې موږ وساتي ځکه قرآن کریم بل ځای کې موږ ترغیب را کړی دی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اے رب زمونږه هب لنا من ازواجنا وذرياتنا راکې مونږ ته زمونږ په بیبیانو کې زمونږ په اولاد کې د سترګو یخوالی یعنی زمونږ بیبي زمونږ د سترګو یخوالی وګرځي او زمونږ د اولاد زمونږ د سترګو یخوالی وګرځي او حسن بصری رحمت الله علیه وی د نیک بیبي علامت څه دی او د نیک اولاد علامت څه دی چې کور تراشي هغه په مونږ باندې ولاړی او چې کور تراشي هغه د قرآن تلاوت کی او چې کور تراشي هغه ذکر د اسکار کی په نیکه کې لګیاره پوښ د سترګو یخوالی دی او دارنګه د اولاد د سترګو یخوالی دا چا تابعدار وي منځګزار وي نیک انسان وي دا د سترګو یخوالی دی د قرآن کې ترغیب ورکړه د الله پاک نه داسې غواړي چې خدای نیک او صالح او پاک دامن بیبي او نیک او صالح اولادو نو علی رضی اللہ عنہ دا دنیا هم نیکی دا او د آخرت هم دی او حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی دا فی الدنیا حسننا مراد العلم والعبادتو په دنیا کې نیکی علم دی چې الله تعالی علم درکې دا لوی نیکی ده ځکه د علم د تمامو نیکو مور ده مثال سمندر دی علم الله پاک درکو بل ته به رسې د نیکو یو سلسله دی روانه کړه او دا عبادت او فی الاخرة حسننا مراد جنت دی چې تا ته په عبادت باندې او په علم جنت ملو شي امام سودی رحمه الله ابن حبان رحمه الله وی چې دا فی الدنیا حسننا مراد رزقا حلالا واسعا وعملا صالحا اغه رزق ته چې فراخ وي حلال وي او فراخ رزق دا د دنیا نیکی ده او نیک عمل دام نیکی ده او په آخرت کې المغفرة والثواب چې الله تعالی ته بهانو کې ثواب او اجر درکې نو دا د آخرت نیکی ده او امام عطیہ رحمه الله وی دا فی الدنیا حسننا مراد العلم والعمل به چې تعالی الله تعالی علم درکې او بیا د علم مطابق عمل دتم نصیب کی علم د الله تعالی صفت دی الله تعالی په خپل عالم دی دا علم الله تعالی چې چاته ورکیه کې خاص صفت موجود وي او بیا د علم مطابق تعالی الله تعالی عمل درکې دا نور نه لا نور شو ځکه علم بغیر د عمل او بال دی بیا پکړ بکیږي او فی الاخرة حسن مراد تیسیر الحساب و دخول الجنہ چې تا د الله تعالی حساب کتاب ته آسان کی او جنت ته داخل کی او بل کول داري چې د فی دنیا حسن مراد التوفیق والعصمت د نیک کار توفیق او تا الله تعالی د ګنا نه بچ کی پاک دامن دي کی او د فی الاخرة حسن مراد النجات والرحمت چې تا ته خلاصي ملو شي جهنم نه او د قیامت د سختونه او رحمت او مهرباني د الله تعالی باندې وشي او بل کول داري چې فی الدنیا حسننا مراد اولادن ابرارن چې الله تعالی نیک صالحه نیکوکار اولاد درکې
او د فی الدنیا فی الاخرت حسنه مراد مرافقه الانبیاء چې سبا قیامت کې ستا حشر انبیاء کرام علیهم السلام سروشي تا ته الته کې ځای ملوشي. او بل قولدار چې دو فی الدنیا حسنه مراد المال والنعمت چې تعالی الله تعالی مال درکې او بیا نعمت خوشالیم درکې دله. او د فی الاخرت حسنه مراد تمام النعمت چې نعمت الله تعالی تمام کی پوره کی در باندې او د نعمت تمامیت دار الفوز من النار ودخول الجنه چې جنت ته داخل شي او د جهنم نه دی الله تعالی وساتي. بل کولدار چې دو فی دنیا حسنه مراد الدین والیقین دی چې دینداری د الله تعالی درکړو یقین ته ملو شو شک او شبین الله تعالی وساتلی. او د فی الاخرت حسنه مراد اللقاء والرضاء د الله تعالی رضا مندی خوشحالی ده او د الله تعالی ملاقات ده. بل کولدار چې د فی دنیا حسنه مراد الثبات علی الایمان ده په ایمان باندې الله تعالی ثابت قدم کړي مضبوط کړي وو نړۍ ده. او د فی الاخرت حسنه مراد السلامه والرضوان الله تعالی سلامت یاد رکړه د سختونه او ساتلې او رضوان د الله تعالی رضا مندی ته وي. او بل کولدار چې د فی دنیا حسنه مراد الاخلاص هر عمل د الله تعالی رضا. او د فی الاخرت حسنه مراد الخلاص خلاص ورګي خلاصي مندل د سختونه او جهنم د عذاب نه. او یو کولدار چې د فی دنیا حسنه مراد حلاوت الطاعت نیک عمل کې داغي خوږوالی الله تعالی نصیب کو. هر عمل خوږوالی د دې هر عمل ذائقه ده او خوږوالی دی چې دا ته نصیب شو دا په دنیا حسنه ده. او فی الاخرت حسنه لذت الرؤیه الله تعالی دیدار دا دیدار لذت ته نصیب شو. او امام قتاده سے وی فی الدنیا حسنه مراد معافیت ده او فی الاخرت حسنه معافیت ده. عافیت دي ته چې الله تعالی د هر قسم د سختونه ازمایښونو نه آفات او بلیات نه وساتي. د نبی علیہ السلام چې څومره دعاګانې دي چې ګوره تقریبا هر دویمه او دریمه دعا کې د عافیت سوال دی. الله موږ سره د عافیت ول معاملې وکړي یعنی الله موږ د ازمایښونو نه د امتحاناتو نه وساتي. ځکه الله تعالی امتحان څوک پاس کولی شي نو د الله نه بس سوال کوي چې خدای ما د امتحاناتو نه او ما د ازمایښونو نه وساتي. دا عافیت ته عفو اسی معافی ته ویل کېږي. اے الله موږ بغیر امتحان معاف کې دنیا کې مو په آخرت کې مو. بهر حال په دنیا او په آخرت کې نیکی او عافیت دنیا کې مرا کې آخرت کې مرا کې وکنا عذاب النار او موږ بچ کې وساته د عذاب دورنا. اولئک لهم نصیب اولئک کې اشاره دی گروه ته ده دا څوک چې د دنیا او د آخرت نیکی واړي هغه مخکې گروه نه مخکې چې کوم ډله وایي دنیا د لپاره سوال کړو ته دنیا بیا ملو شي یا نه لیکن چې چا د دنیا او د آخرت سوال کړی دی اولئک لهم دا کسان چې دی لهم د دې لپاره نصیبون کې دا تنین د لپاره تعظیم دی یو لوی صدا یو لوی برخه ده مما کسبو دا من اجلیه ده یعنی من اجل ما کسبو د وجه د هغه نه چې دی کسب کړی دي دا د حج نیک اعمال کړو پورا کامل طریقې سره دا نیک اعمال د وجه نه دي ته بلوي ایسه ملاويږي لوی برخه ملاويږي یا باید عام والو هر یو نیک عمل د وجه نه الله تعالی دی لوی برخه چې دغنا دا لسکن سیوا ده نصیب مما کسبو یو لوی برخه او ایسه د وجه د هغه نه چې دی کسب کړی دي. والله سریع الحساب او الله تعالی زر حساب والده الله تعالی ډیر زر حساب لري. د زر حساب غستو یو مطلب دا دی روح المانی لیکلی دی چې دنیا چې دا کوم ورځ ده نو د نیمه ورځې برابر با تمام انسانانو حساب کتاب وشي. الانکه انسانان څومره ډیر دي بشمیر دي لیکن ټول حساب کتاب با د دنیا د ورځې د نیمه ورځې برابر بکیږي. او دیم کولا چې فوا کناکتین دی ته وي چې انسان ساروی ولوشي او دای نه په واخلي او داغه د تون هغه په راواسي
نو بیا ورته لږ صبر وکړي چې نور په رګونو کې او په تو کې راشي. نه تقریبا 15 منټه انسان ورته صبر کوي، نو 15 منټه بعد بیا نور پې راغلی وي، نه هغه پې واخلي. نو دا د لومبنو پیو د دویمو پیو منځ کې چې دا کومه وقفه ده چې 15 منټه دي، دې ته فواک ناقتین وي. نو په دومره مقدار کې په دومره ټیم کې به الله تعالی د خلکو حساب کتاب والی. دریم قول دا نقل کړی چې کلم حل بصر د سترګو د رب برابرو دومره لږ ساعت کې به الله تعالی حساب کتاب والی. او څلورم قول دا دی چې والله سریع الحساب، مطلب دا قیامت رانږدې دی او قیامت راتلل او حساب کتاب شروع کېدل بیا یو ځای دي. مطلب دا چې حساب کتاب رانږدې دی، قیامت رانږدې دی او قیامت بس حساب کتاب دی. والله سریع الحساب، الله تعالی ډیر زر حساب کتاب کوونکی دی. او بعد دینا سوک دی چوائی اے رب زمونگا را کی مونگتا پا دنیا کی نیکی او پا آخرت کی نیکی او ساتی مونگا دا عذاب دورنا دا کسا چدی دا پرا یولوی برحا دا وجه دائنا چدی کسب کری دی اللہ تعالی زر حساب والدے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. وقاتلوهم او تاسو جنگو کې د مشرکانو سره حتی لا تکونا تر دې چې باقی پاتې نشي فتنه شرک ويكون الدين او شي دین لله خاص الله تعالی د پاره. فإن انتهوا پس کچر دی منشو فلا عدوانا پس نشتر زیاتی الا علی الظالمین مگر پظالمان خلق باندے. الشهر الحرام عزت والمیاش بالشهر الحرام فبدلا دا عزت والمیاش کدا. والحرمات او پا عزتنو کے قصاص برابری دے. فمن اعتدى پس چاچ زیاتیوں کو علیکم پتا سباندی فاعتدوا علیہ پس تاسو زیاتیوں کے پد باندی بمثل ما پشان دہغی اعتدى علیکم چد زیاتی کڑے پتا سباندی. واتقوا اللہ او یریگل اللہ تعالیٰ وعلموا او کوشے ان اللہ مع المتقین چی بے شک اللہ تعالیٰ چی دے پرہیزگار خلق سر دے. آیت مبارکہ کی حکم دے چی مشرکان سر و کافران سر جہاد کوئے جنگ کوئے تردی چی اللہ تعالیٰ کلمہ غالب شی، اسلام غالب شی او کفر او دا کفر کلمہ مغلوب شی. او چکم انسان توبہ و باسی نہ شرک نے توبہ و باسلا نو بیا غا تاو سر برابر دی. آغا سر و بیا جنگم نکوے زیادتی بم نکوے. او دا عمرت القضاء چی نبی علیہ السلام و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئندہ کال دا عمری دا پارتلو صحابو سر دا فکر و چیسے نا کافران من سر جنگ شروع کی او یو با حدود دا حرم بی دویم منگو پہ حرام کیو او درین دا چی میاش عزت مند دا پدے کے دادری والا خبری این دادری والا کرونا من دی. صحابو سر دا فکرو اللہ جل شانو فرمائل کہ مشرکان دی خبر و خیال ساتھی تاسیم ساتھیں کائی تاو سر جنگ نکی تاسو سر مکوے او کائی جنگ شروع کو یہ بیا تاسو جواب ورکے. داستاو دا جواب کول دا اصل کے ظالم لا سزا ورکول دی. وقاتلوهم او تاسو جنگو کے دی مشرکانو سرا محکم بھی وقاتلو فی سبیل اللہ دلتا فرمائی کہ جنگو کے تاسو دی مشرکانو سرا
حتی لا تکون فتنه، دا به تر کم وخته پورې کوئ تر دې چې شرک باقی پاتې نشي، په ځمکه باندې صرف د الله کلمه پاتې شي، شرک یا مکمل ختم شي او یا مغلوب شي. د جهاد مقصد هم دقه دی. د جهاد مقصد او ملک اغستلو او ملک زیاتولو او علاقه سوا کول دا نه دی. د جهاد مقصد دا دی چې د کفر او د شرک کلمه چې د شیطان کلمه ده دا مکمل ختم شي او د رحمان کلمه اوچته پاتې شي. او یا چې څوک د شیطان پیروکار دي نو چې هغې مکمل مغلوب شي او د مسلمانانو ماتحت اوسیږي. جهاد به تر وخته پورې جاری به وي. وقاتلوهم، تاسو جنګ وکئ دوی سره، حتی لا تکون فتنه، تر دې چې باقی پاتې نشي فتنتن. دلته کې د فتنې معنا هغه شرک ته چې شرک باقی پاتې نشي. ویکون الدین، او شي دین چې هغه دین اسلام دی، لله خالص د الله تعالی دپاره. دین خاصم د الله تعالی دی. مطلب دا چې په ځمکه باندې د الله تعالی دین باقی پاتې شي، نظام د الله تعالی به وي، دین به د الله تعالی وي، او نور ادیان یا ختم شي یا مغلوب شي. په آیت مبارکه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې عمل شوی دی. کچره مونږ آیت مبارکه خاص کو د جزیرة العرب پورې چې ويكون الدین او شي دین په جزیرة العرب کې. نو بیا د نبی علیہ السلام د صحابه په زمانه کې دا چې کوم جزیرة العرب دی په دې کې دنه د بیا شرک پاتې نشو. مکه چې فتح شو نو کافرانو یا ایمان نوړ یا سو تختیدلو. په مکه مکرمه کې دنه سو کافر پاتې نشو. او بیا د ابوبکر رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه په زمانه کې د عربو ټول علاقه په اسلام کې راغله. او مثلا دا چې مشرکین عرب نه به جزیه نه اخلو، دې سره جنگ کولی یا به دې قتلیږي به او یا به اسلام وروړي. جزیه اخیستل دا د عربو نه نشته دی. قرآن کریم په خپله د ذکر کړی سورہ محمد کې او سورۃ الفتح کې تقاتلونهم او یسلمون، تاسو به قتل کوئ دی لره یا خو به دی قتل شي او یا دا چې دی به اسلام وروړي. او چې کوم اهل کتاب دی یهود او نصارا نای تاول دعوت ورکول دی، که دعوت نه قبلی او جزیه قبلی، او که جزیه نه قبلی مقابله کې بیا سره جهاد کول دی. مشرکین عرب سره جزیه نشته دی، یا قتل دی او یا اسلام دی. وجه دا ده چې کوم اهل کتاب دی سره خپل کتابونه شته چې ته ته لکه جزیه به موږ راکې، نو د جزیه فایده به دی چې دی خپل کتابونه وګوري. دی په کتابونو کې د اسلام او د نبی علیہ السلام ذکر شته دی، نو مکه به ته میلو شي کې دی اسلام قبول کړي. لیکن مشرکین مکه سره آسمانی کتاب نشته چې له مکه ورکې ای ته دعوت ورکا چې ایمان نوړه او کنه وروړي نو بیا توري ته تیار شه. نو اهل کتابونه جزیه غستل شته او د مشرکین عربونه جزیه نشته دی. نبی علیہ السلام چې کله مکه فتح کړه هم دغه اعلان وکړ چې څوک په مکه مکرمه کې دنه پاتې کیږي نه لپاره مهلت ته هغه ټیم مت بیان کو 4 مہینے وغیرہ چې دې کې دنه د نه سوچو کې او کچره 4 مہینے دا مدت تیر شي اچھا سره چې معاهده وا هغه نه بعد باغ خلاف صرف تور وي یا اسلام وروړي او یا مکه مکرمه بیا خالی کې د الله تعالی کور دی، د الله تعالی هغه کور په دې کلی کې چې دلته شرک او کفر پاتې نشي. ويكون الدين او شي دین لله د الله تعالی لپاره. او کفر کا تمام دنیا ته نواخلو چې پټول ازمکه باندې دین صرف او صرف د الله تعالی شي. نبی دا پیشن گوئی دا حتی عیسیٰ علیہ السلام چې کله تشریف راوړي، چونکه د دین اسلام د غلبې لپاره او د بقا لپاره کوششونه شروع دي تر دې چې د انتها په عیسی علیه السلام باندې به وشي. چې عیسی علیه السلام تشریف راوړي بیا په ځمکه باندې صرف د اسلام وي، بیا به هیچ چا سره څه گنجایش نه، یعنی جزیه خبره به ختم شي. د عام خلکو نه مو دا یهود او نصاراو نه مو هغوی به یا ایمان نوړي او یا به قتلیږي به. نو عیسی علیه السلام دا نه مخکې مهدي علیه السلام به وکاله جهاد کې، بیا به عیسی علیه السلام وکړي
او پزمکه باندې با صرف او صرف اسلام باقی پاتې شي. ويكون الدين وشي دين اسلام لله خاص الله تعالی د پاره. دلته ويكون الدين لله راغی او سوره انفال کې آیت مبارکه راغله ده نو الته ده ويكون الدين كله لله، الته سر كله لفظ ده او دلته كله نشتا. وجدادا چې دلته کې مشرکین عربو سره خبره شروع ده دا خاص دي او الته کې عام کافرانو سره خبره ده. نو د عام کافرانو لپاره كله پکار دی ټول پټوله او دلته کې خاص مشرکین عرب سره ځکه دلته کې كله نه بغیر وي. مقداد بن الاسود رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ما دا خبر اوریدا لا يبقى على ظهر الارض د ځمکې په مخ باندې باقی پاتې نشي بیت مدرن ولا وبرن، نه یو کچکور د خټو او نه یو خیمه او باقی پاتې شي. هغه زمانه کې یا خیمه بوي او یا به د خلکو کچکه کورونه وو. نو نبی علیہ السلام وی چې د ځمکې په مخ باندې به هیڅ کوم باقی پاتې نشي، هر کور تبا کچه دی او کپوخ دی او که د خیمه دی الا ادخله الله کلمه الاسلام، الله تعالی به د کور ته د خیمه ته د اسلام دا کلمه داخلي به دا به خامخا کیږي. قیامت د مخکې به هر کور ته هر در و دیوار ته او هر انسان ته الله تعالی د اسلام دا کلمه رسی. بعز عزیز او ذل ذلیل، چاته الله تعالی عزت ورکی ان هغه به قبول کی، هغه به نه مقابله کی نه با قتال ته تیار شي، هغه به فورا دا کلمه قبول کی نه الله تعالی عزت ورکی. لکه مدینی والو بغیر د جنگ نه کلمه قبول کړ، نبی علیہ السلام استقبال کړ دې الله کم مقام ور کړی دوته. او ذل ذلیل نو یا به خلق مقابله ته تیار شي، نه بیا قتل شي یا به جزیه ته تیار شي. بیا ان کلمه خو بخامحازي هر زیتا او چاله الله تعالی دې کلمې په ذریعہ سره عزت ورکی او سو الله تعالی ذلیل کی. خداسي او کور باندې پاتېږي ته دا کلمه هغه نرسي، دین بټول پټول د الله تعالی وي. فین انتهوا پس کچر دی منی شو د شرک نه، اوسم دي د شرک نه توبه وباسله نو فلا عدوانا پس نشته د زیاتی الا علی الظالمین مگر په ظالمانو خلقو باندې. عدوان زیاتی ته ویل کیږي، مطلب دا دی چې انسان د شرک نه توبه وباسله هغه سره بیا قتال مکوي جهاد مکوي، هغه سره بیا قتال کول دا ظلم دی او ظلم خو صرف ظالم سره کوي، یعنی هغه به سزا ورکړي. هغه مومن دی هغه سره زیاتی کم دی نه دی. فلا عدوان نشتر زیاتی، دا عدوان مراد سزا دا سزا ورکول الا علی الظالمین مگر په ظالمانو خلقو باندې. مطلب دا دی مبالغه را پایت مبارکه کې چې کله یو انسان د شرک نه منی شو او اسلام قبول کو ایمان وروړو او دا غینه بعدم تاسو سره زیاتی کوي تاسو په خپل ظالمان شي، بلکہ اثر وتا سوسو انصاف والا معاملہ کوي. نو زیاتی چره نه سزا ور کول دا صرف او صرف ظالم سره دی او چې کوم انسان ایمان ورو دا ظالم د سره دی نه او اوس مغله سزا ور کول دا خپل ظلم دی او د الله تعالی مدد ظالم سره نه دی. فلا عدوانا پس نشتره زیاتی یعنی سختی او سزا د وجلو یا د واسلو الا علی الظالمین پگر ظالمانو باندې. الشهر الحرام میاش عزت مندا بالشهر الحرام په بدل میاش عزت مند کدا. سن 6 هجری کې چې کله صحابه کرام رضی الله عنهم د عمره په اراده لاړو او د حدیبی په مقام باندې کافرانو دای لاره منی کړه دی پرې نه خودلو او بیا معاهده وشو او معاهده کې دا خبره و چې تاسو به اوس واپس ځئ عمره باندې کوئ او بیا به آینده کال په دې میاشت کې راځي عمره وکوي او صرف 3 ورځې به په مکه مکرمه کې تیروي. نو دا د ذیقعدې میاشت وه. بیا سن 7 هجری کې چې کله ذیقعدې میاشت راله نبی علیہ السلام هغه صحابو
صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سر روان شو او صحابو سر دا یو حادثه وا چې یو مکه مکرمه موږ ډیره زیاته لري ده علاقم دا غیدا او موږ سره وسیم نه اسنه چای موږ سره جنگ شروع کی یو به د اصلهم کمی بل دا چې موږ احرام کیو او احرام کې جنگ او قتال منه ده مله چې حدود د حرم دي د حرم شریف تقدس سره چرته بتور نه اوچته او دریم دا چې میاش عزتمند دي د ابراهیم علیه السلام په ملت کې او د هغه زمانی نه دا خبر را روانه و چې په دې 12 میاشتو کې سلور میاشتې عزتمند دي هغه یو ذیقعده بل ذوالحجه یا محرم او یو رجب دی په دې سلور میاشتو کې و جنگ بندي و خلکو به جنگ نکو او نه قتل او قتال به کو په دې سلور میاشتو کې او دام ذیقعده میاشت و نو په ذیقعده میاشت کې جنگ اسیم منه دی بیا حرم شریف ته بیا موږ په احرام کیو نو که کافران اقدام وکړو بس کو بیا نه الله تعالی ایت مبارک نازل کو چې تاسو بردي خبرو خیال ساتي او چې کافران هم خیال ساتي او چې کافران خیال نه ساتي نو تاسو بیا یې سزا ورکړئ تاسو به بیا ادبی نه کوئ دې خبرو او چې کلاغي ظالمان شو دې خبرو خیال ونه ساتو نو تاسو بیا یې سزا ورکوئ او دایله دا سزا ورکول یعنی بدلا غستل دا بیا ادبی نه ده دې به کو داسې مثال دی لکه یو ډاکو دی او هغه فایرینګ شروع کو او مظلوم خلکو باندې او بیا پولیس په دغه ډاکو باندې فایرینګ کی نو د پولیس دا فایرینګ دا خو سزا ده دا خو حفاظت ده او خپل ذمہ داری پوره کول دي نو دا غرنګ کچراغي دا کارونه شروع کړو تاسو به بیا سزا ورکوي او سزا ورکول دا انصاف دا ظلم او زیاتی نه دی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام عمره وکړه قربانې موکړې او میمونه رضی الله تعالی عنها چې دا هغه چې نبی علیہ السلام ولید او صحابه کرام شان او شوکت ولیدو نږدې نه د میمونی رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام د نکاح خواهش پیدا شو دا مکه مکرمه کې و ناغي خپل خور ته ویلو بابا بنت الحارث ته دا د عباس رضی الله تعالی عنہ بیوی ده هغه ته وی چې څه زما د خبر نبی علیہ السلام سره وکړه هغه خپل هاون عباس رضی الله تعالی عنہ ته وی عباس رضی الله نبی علیہ السلام تر دې عباس رضی الله نبی علیہ السلام سره خبر وکړه چې دا میمونه بنت الحارث رضی الله تعالی عنها تاسو د نکاح خواهش لري نبی علیہ السلام تیار شو د مکی مکرمه نه بهر صرف مقام کې نکاح شو یا نبی علیہ السلام په مکه مکرمه کې د ولیمې تنظیم کولو چې ولیمه ورکم او چې کم سرداران دي کم رشتہ دار دي لیکن دلته کې 3 ورځې برابر شوي نو مشرکان نبی علیہ السلام ته پیغام ورولېګو چې تاسو زموږ معاهده صرف او صرف د 3 ورځې او 3 ورځې برابر شي ته دې نظام نبی علیہ السلام خو د ولیمې را ده په د معاهدې پابندو نبی علیہ السلام روان شو او بیا چې کله صرف مقام ته ورسېدو دا د مکې مکرمې نه بار دی نو نبی علیہ السلام ابو رافع دا غلام د نبی علیہ السلام هغه ته لړ شو میمونه رضی الله عنها د دراوله هغه بیا میمونه رضی الله عنها تراوستا اول ته نبی علیہ السلام بیا یې سره ملو شو او نبی علیہ السلام بیا ولیمه په صرف مقام کې ورکړله دا د نبی علیہ السلام بیا اخرانی واده او اخرانی بیبي و د دین بعد بیا نکاح نه دی کړی او د الله تعالی شان دی همدا میمونه رضی الله تعالی عنها دا چې کم دی کې نکاح شوی او کم دی کې رخصتی شوی دا او کم دی کې ولیمه شوی دا بیا دا اخر زمانه کې بیا حج راغلی و او دغه په صرف مقام کې بیا وفات شو او اکه د صرف مقام کې ردی اوس مزار دی دا کم چې زوړ روډو هجرت روډو چې کم زوړو سنینا په دغه روډ باندې بیا صرف مقام اوس ملتشتا د میمونی رضی الله تعالی عنها قبر اوس مغازه کې دی نو الشهر الحرام
ادب والا میاشتو عزتمند میاشتو بالشهر الحرام په بدله د عزتمند میاشت کې شو. تفسیر بغوی او علامه ثعلبی په خپل تفسیر کې دواړو لیکلي دي وی الشهر الحرام د ذیقعدې دا میاشو یعنی د سن 7 هجری دا بالشهر الحرام په بدله د ذیقعدې میاشت د 13 کال کې 13 کال تاسو راغلی وې عمره په اراده باندې هغه د ذیقعدې میاشت او کافرانو حدیبیه واپس کړي خدای په بدله کې الله تعالی تاسو بیا ذیقعدې میاشت درکړو په کې د عمره درکړه. نو دا اوسکه د ذیقعدې د میاشت دا د 13 کال د ذیقعدې د میاشت په بدله کې شو. او نور مفسرین حضراتو خبر عام ساتلې ده یعنی عزتمند میاشت په بدله د عزتمند میاشت کې ده. څه مطلب تاسو به د دې میاشت خیال ساتئ تقدس او احترام به ساتئ او علی چې کافران هم ساتي چاغي نه ساتي او زیاتی کې تاسو سره تاسو بلاس باندې خو دي سو تاسو بیا جواب کوئ. لکه په اسلام کې اقدامی جهاد او دفاعي جهاد دواړه دي چې کله هغه تاسو باندې حمله کې تاسو بیا دفاع کوئ او بیا بلاس باندې نه اوسېږئ. الشهر الحرام ادب والا میاشتو یا عزتمند میاشتو بالشهر الحرام په مقابله د ادب والا میاشت کې ده. والحرمات قصاص حرمات جمع د حرمتن ده او حرمتن په عربی کې ما یجب حفظه ار اساس د وی چې دای حفاظت ضروری وي ایت عزت او حرمت ویل کیږي. قصاص مصدر د برابرې کول مخکې تیر شوی دي. حرمات جمع وروړه وجدار چې عزتونه ډیرو یو د حرم شریف خپل عزت دی دویم دا چې احرام خپل عزت دی او دریم دا چې میاش عزتمند ذیقعده نو دا درې عزتونه حرمتونه یو ځای شوي دي. نو دا الحرمات دا ټول عزتونه دي او قصاص دې کې برابرې دي. نو برابرۍ مطلب دا دی چې څوک د دې خبرو خیال ساتي تاسو به خیال ساتئ او څوک چې د دې خبرو خیال نه ساتي نو تاسو بیا سزا ورکئ او دا سزا ورکول دا د دې خبرو بے عزتی او بے حرمتی نه ده دا خو ظالم ته سزا ورکول دي دې مشرکانو له سزا ورکول دي چې دې درو خبرو له خیالونه ساتو. اوس په اسلام کې ردی سلون میاشتو عزت باقی نه لري پاتې او حرمت ختم شوه دی. د ابراهیم علیه السلام په ملت کې وو او د کال 12 میاشت یو برابر دي. هر میاشت کې ظلم او زیاتی منع دی او هر میاشت کې انصاف صحیح دی. البته د احرام او د حرم شریف حرمتونه باقی پاتې دي. والحرمات او عزتونه یا ادب والحرمات او په عزتونو کې یا په ادب او احترام کې قصاص برابرې دي یعنی دغه برابرۍ تاسو کوئ. فمانیت دا پسو کې زیاتیو کې علیکم پتا سو باندې کچا پدې میاشتو کې پتا سو باندې زیاتیو کو جنگ شورو کو نو بیا تاسو فاتدو زیاتیو کې علیه په باندې بمثل ما تدا پشان د هاي چې زیاتی د کړه د علیکم پتا سو باندې نه بیا هم هغه سزا ورکړي چې څومره د جرم کړی دی او تاسو سره ظلم کړی دی بیا هم د حد نه تجاوز نه کوئ. دا نه چې تاسو دنیا خدای و محاورہ ده کنه کہ ہم این کا جواب پتھر سے دیتے ہیں دا غلط محاورہ ده. اسلام کې ردی خبرونه د این جواب این دی او د پتھر جواب پتھر دی دا خو زیاتی شو. بیا نکاغي سو نکړي هغه مربه سزا ورکړي ولا او دا زیاتی نه دی. هغه چې زیاتی وکړو تاسو له سزا ورکوي نو دا سزا ورکول زیاتی نشو. قرآن چې فاتدو علیه دا مشاکلتن دی یعنی خبره چې خبرې سره جوړ شي برابر شي ډیره پرې فاتدو وي ورنه ظالم ته سزا ورکول دا خو انصاف ته ظلم ختمول دي. خدا دې ته مشاکلتن وی عربی کې یعنی جوړه برابر ولو. نفاتدو علیه پس تاسو زیاتیو کې په دوانې به مثل ما تدا علیکم پشان د هاي چې د زیاتی کړي پتا سو باندې. امام شافعی رحمت الله علیه د دې آیت دا استدلال کړی دی چې قاتل سره هم هغه معامله کو چې هغه مقتول سره سکړي یعنی قاتل چې مقتول په کوم کیفیت سره قتل کړی دی نو قاتل هم په کیفیت سره قتل کا قاتل مقتول حلال کړی نو قاتل هم حلال کې کا قاتل مقتول لا مړی خفي کړ نو قاتل هم مړی خفي کې هغه وی یا غر کړی دی نو تاسو هم غر کې بیا
امام شافعی رحمت الله علیه دون خبره کی حتی لو القاه فی ماء عذب لم یلق فی ماء ملح، کچره قاتل دا مقتول په خوږو بو کې ورزول او ډوب کړی او مړ کړی دی، تاسو هم قاتل په دغه خوږو بو کې به ډوبوي، په ترخو بو کې به نه ډوبوي، دونه زیات برابرۍ وکړي. لم یلق فی ماء ملح، مالګینه کو بو کې به نه ورځي، په خوږو بو کې ورځي. هغه دین خبره استدلال کی. او موږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه لا قود الا بالسيف، د قاتل نه قصاص په تور باندې اخلو. قاتل مقتول سر چار سکړي دي، لیکن قاتل نه صرف سر کلمو په توري سره. واتقوا الله، او یریږي د الله تعالی نه، دا قرآن دی بار بار الله نو یریږي. ظالم نه چې سزا ورکړي ته به ظالم نه جوړيږي، ظالم له دغه د ظلم مطابق سزا ورکړه، سیوا مو ورکوه. د جذبات او اظهار په اسلام کې نشته، چړمې له یخ چړمې نه صبرېږي نه، ته به هر خبره کې شریعت ته ګورې، په سزا ورکولو کې شریعت ته، په جهاد کې شریعت ته، په قتال کې مو ته به دومره جذباتو کې چې بس پوه نه شوم، نه اسلام ته به ګورې. واتقوا الله، او یریږئ د الله تعالی نه. ابن مسعود رضی الله عنه وی ما خپل غلام له سزا ورکوله، وی د شاته نه چاراته وی چې ابن مسعود خیال کوا ستا دا سزا او د جرم په دواړه سبا قیامت کې تل لیکيږي، به د دې موازنه وکيږي. کستا سزا ډیر او د جرم کم نو طالب سزا درکول کیږي، او کستا سزا کم او د جرم ډیر نو پتا باندې سنشتا. چې شاته مې وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما چې خپل غلام دې زما او زه خپل غلام له سزا ورکوم، په دې هم د جهنم ته زم مال به سزا را کولیږي، او دم د الله تعالی مخلوق ته کده د جرم او ستا سزا برابر خو ټیک تا نه پتا سشتا نه په دمان دي سشتا، او کده جرم کم نه ستا سزا سیوا ده، سوا قیامت کې الله پاک تعالی د سیوا سزا تعالی سزا درکې. بیمه چې د خبرو نه ځان خلاصوم د غلام آزادوم د الله پر چې خبر خلاص شي، په دې کې بم زوال کېږم، نو الله تعالی انصاف بقایمي، ظالم له سزا ورکو دغه د ظلم مطابق ورکا سیوانا. وعلموا پوه تاسو ان الله مع المتقین، بیشک الله تعالی چې د پرهیزګار خلکو سره دی. احساسو کامیابی او فتح او دهشت او خوف او روب چې دی دا به په سر راځي، په توري چلولو سره نه، او نه د جذباتو په اظهار سره چې تاسو د الله تعالی په حکمونو باندې چلیږئ، پرهیزګار الله تعالی به تاسو خوف او دهشت او روب دا په کافرانو باندې اچي. او جنگو کې تاسو دې سره تر دې چې باقی پاتې شي شرک او شي دین اسلام ټول پټول د الله تعالی، پس کچې دې منی شو پس نشته زیاتې مگر په ظالمانو باندې. میاشت عزتمند په مقابله د میاشت عزتمند کې دا، او په عزتونو کې برابرې دی. بس څوک چې زیاتې وکړي په تاسو باندې، پس تاسو زیاتې وکړئ په ده باندې، په شان دا چې د زیاتې کړې په تاسو باندې. او یریږئ د الله تعالی نه، او پوه شئ تاسو چې بېشک الله تعالی پرهیزګارو خلکو سره دی.